FM 107 باندې اوري ریډیو आवाज FM 107 باندې پروګرام تاسو اوري ماته ویل کېږي شازیب او ورسره د فیسبوک په لار باندې دغه پروګرام تاسو کتی هم شي دغه ټایم کې مونږ بالکل لایو یو جناب پر ثوابي پوسټ نیوز باندې SWABI ثوابي بیا POST پوسټ بیا NEWS نیوز ثوابي پوسټ نیوز باندې بالکل مونږ لایو یو جناب ډاکټر صاحب تاسو په سکرین باندې کتی شي که څوک غواړي د فیسبوک په لار باندې پوښتنه ولري که څوک غواړي د کال په لار باندې پوښتنه ولري بالکل جناب تاسو د کال په لار باندې هم راتلی شي او د میسج په لار باندې راتلی شي د کمنټ په لار باندې راتلی شي پوښتنه لرلی شي ګرانو مینوالو زموږ پروګرام بالکل لایو دی خو نننی پروګرام د ټولو نه زیات مهم د ټولو نه زیات اهم پروګرام یعنی کہ د خالی رزدا اور ډاکټر صاحب رازی خان کوئی تا خان کوئی کی مثال خان ہوٹل لے دغه مثال خان ہوٹل تم مخامخ امید ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر واقع لري تاسو بال ترازی تشریف بروړي ډاکټر صاحب بال تکي موجود وي خو ورسره اوریدونکو یو بل خبره هم ځان سره نوٹ کې چې سبا ډاکټر صاحب لو کې یا پروګرام کې مونږ ته میسج پروګرام کې تاسو مونږ ته میسج هم کولی شئ مونږ سره پروګرام کې موجود دی هومیو فزیشن گولډ میډلسټ ایوارډ یافته ډاکټر محمد ظاهر خان صاحب هغې طرف ته به وړاندې کېږم خو د هغې ټول نه پهله خبر تاسو ځان سره نوټ کړئ مینهوالو که تاسو هر قسمه بیماری لري یعنی کې تاسو ته هر قسمه ستونزه را د صحت حوالې سره څه امید هومیوپیتھک سینټر واقع دی تاسو هلته تشریف راوړئ شئ ډاکټر صاحب به موجود وي د دې نه علاوه اورېدونکو چیک اپ بالکل فری دی یعنی کې تاسو راځئ ډاکټر صاحب سره کښېنئ ډاکټر صاحب تاسو چیک اپ کوي معاینه کوي تاسو مرض معلوموي نو هغه کتل بالکل فری دی فیس بالکل نشته دی فری چیک اپ بس تاسو کېږي هېڅ قسمه ستاسو نه چیک اپ فیس چې کوم دی هغه به نه چارج کېږي که د کمنټ په لاره باندې څوک پوښتنه کول غواړي نو بالکل کولی شي که د کال په لاره باندې څوک پوښتنه کول غواړي نو بالکل کولی شي ځکه چې دغه ټایم کې زموږ आवाज تاسو اورئ د FM په ذریعه د FM 107 اټک په ذریعه باندې تاسو زموږ आवाज اورئ او ورسره زموږ आवाज اورئ او ورسره زموږ تاسو کتی هم شي په ثوابي پوسټ نیوز باندې هم پوښتنه کول غواړئ نو بالکل لرلی شي او که څوک د کال په ذریعه باندې کول غواړئ کو پوښتنه نو بالکل تاسو د کال په ذریعه هم پوښتنه کولی شئ کال لپاره زموږ د سټوډیو لایف کالینګ نمبر دی نوټ کړئ ځان سره مینوالو زموږ د سټوډیو نمبر دی 0312 96 509 ته به کال کوئ او د ډاکټر صاحب نه څه قسمه پوښتنې لرل غواړئ نو بالکل تاسو د صحت حوالې سره هغه ټولې پوښتنې تاسو لرلی شئ نو انشاءالله تاسو به چې کوم دی الله به د شفا درکړي ډاکټر صاحب به تاسو ته میډیسنز ښیي ډاکټر صاحب نن پوښتنه د هغې مرض حوالې سره لرم چې په کم مرض هسې خو تاسو په ټولو مرضونو باندې الحمدلله عبور دی خو چې د کم مرض تاسو خصوصي علاج کوئ او نور خلک غواړي یا کې دغه غني چې دغه علاج مطلب دغه مرض چې دا لا علاج دی دغه مرض علاج نشته دی ټول عمر به مونږ انسولین لګو ټول عمر به ستنې لګو ټول عمر به ګولۍ استعمالو او اخر کې داسې چې هغه ګولو سره یا ستنو سره یا د هغې ګردې خرابې شي ډایلایسس طرف ته لړ شي یا نظر کار پرېږدي یا چې کوم دی نو غوږونه کار پرېږدي ډاکټر څه هغه ته ډیسیبلیټي راځي که زخم یې راشي خپل لاس کې نو بس ورو هغه زخم راځي نو کله ترې ګوته کټ کوي کله ترې لاس کټ کوي نو ډاکټر صاحب پوښتنه نن د شوګر حوالې سره لرم کې د شوګر تاسو الحمدلله مستقل علاج کوئ یعنې کې شوګر د ټول عمر دپاره چې کوم دی الحمدلله بغیر د دوایو نه به کنټرول وي شوګر ډاکټر صاحب د ټول اور داسې چلې شاهزیب د شوګر علاج دا د الله تعالی ډېر لوی احسان دی جی چې صرف اور صرف زه جی دی کوي په هومیوپیتھک باندې او الله تعالی زما بې شمېره مریضان جی لکه یو دوه څلور شپږ اته لس شل سل نه دي اوس ډېر زیات په سلونو کې مریضان الله تعالی ښه کړي نن هم د کوهاټ نه یو سردار علي خان اډوکیټ صاحب راغلی زه راغلم نو زه دې بیس پای راغلم چې زما مریضان ښه شوي دي د دې باره کې بیا ورپسې مریض راغی نو ما ته چېرې یو صاحب دی هغه په د ریډیو باندې وایي چې دا چا وي چې شوګر علاج شته د شوګر علاج نشته خو صرف هغه ګزارئ نو ما دا کوم صاحب چې دا وایي نو دی د نن نه 4-5 کاله مخکې ما دا دروغ وي او که نه دا اوس چې وایي دا دروغ وایي دا دنیا چې ده که نه دا ډېره زیاته وړه شوې ده دې ته اوس ګلوبل ویلیج وایي نو تاسو د هغې زاړه ریکارډینګونه راوباسئ نو بیا ترې خیر د پخپله تپوس کوي چې دا تا تر اوسه پورې کم وي او په دروغه دې اناونسمنټونه کوله چې زما په پلاني ځای کې دا ښه شو او په پلاني ځای کې دا ښه شه دا تر اوسه پورې دروغ وي خو بهرحال اوس دا د الله تعالی احسان دی چې خلک پوهیږي بس
د میلې په مداري کې او په داسې صاحبانو کې صرف دومره فرق وي چې هغه په میله باندې ډوګډوګې راواخلي او وایي زه به اخره کې به مار به جنګوم او نولی به جنګوم او یو کس په مړ کړي. دا صرف او صرف د خپل 200 روپو د بل جیب ته غل کېدو دپاره دی داسې کوي چې زه اوس وایم چې شوګر زما پر دوایي باندې ښه کېږي او بیا وایم چې نه ښه کېږي. په کلونو باندې وایم چې ښه کېږي، در 2014 نه وایم په میډیا باندې چې دا الله تعالی ښه کوي او زما مریضان ښه شوي دي ځکه یې وایم. او بیا الله دې نه کړي 2000 خاصې ګپ دی نو آیا د 2014 نه تر 23 پورې ما دروغ وي او حرام رزق مې خپل هم خېټې ته واچو او دې بچو باندې مې ومخورو او که نه 2023 نه بعد چې زه کوم دروغ وایم نو هغه ټایم حرام رزق ګټم او د خپلو خېټو ته هم اچوم د بچو لم زه نه وایم ځکه چې زه شفا نه ورکوم، شفا رب ورکوي. زه دوایي ورکوم سبا کې خیر د هفتې ورځ ده د چا چې معمولي هم په ذهن کې څه شک وي ما ته هغه رښتیا هغه راته دا ووایي چې 2 مریضان داسې دي چې نه دي ښه شوي وي. هغه یې راته ووایي چې موږ بلکل نه یو ښه شوي. نو ما ورته ما وکیل صاحب زه خو دا چغې وم چې زه شفا نه ورکوم، زه د دنیا د انسان یم، زه به در چا رخپي نه ازغې هم نشم وباسلی، زه به شفا ورکم. زه صرف خپل کوشش کوم، خپل سټډي کوم، د مریض د مرض مطابق دوایانې ورکوم نو الله تعالی پې شفا ورکوي. هغه ما ته وی زما چې دا څومره مریضان ما ته تیار کړه په دې کې 2 مریضان وی داسې صاحب ورسره که تاسو دغه ویډیو کتل غواړئ د دغه صاحب سردار علي خان نامې و ایډوکیټ دی نو زمونږ د فیسبوک په پاڼه باندې امید هومیوپیتھک میډیکل سنټر په نوم باندې زمونږ چې کوم فیسبوک پاڼه ده نو په هغې باندې راغه خبرې کتې هم شي. د ټول نه اهم څیز دا دی دا صاحبان چې کوم اول به یو څه وي اوس به بل څه، اوس بل 2 ټکي یاد دي چې لبلبه د جي کار نه کوي او انسولین کم جوړوي. دقه 2 ټکي دی لور دي چې انسولین دا ډیر جوړ کړي نو څه چل به وشي. مین خبره خو دا را زه به تاسو ته داسې مریضانو ښیم د هغې پنکریاس هغې بیا هم ډایبیټک دي خو هغې ټریټیبل نه دي. دا 2 قسمه، یو هغه چې د خپل جسامت مطابق انسولین جوړی کوم پنکریاس نو هغه بای بډ ډایبیټک ماشومان چې کوم دي د دې پنکریاس ورې زما په محله کې یو ماشومه ده اوس خو به خلوی ښځې الحمدلله الله دې قسمت ښه کړي الله دې پرده وساتي خو د هغې پیدایشي دا یو لاس د دې سنګلې خوا نه نشته نو ولې د الله تعالی په کارخانه کې کمی دی لاسونه نو خو دا رب د خپل قدرت ښیي. داسې ډېر مریضان شته زما دا پروګرام ډېر زیات میډیکل والا مه اوري دا نه چې که زه یو ډېر زیات لوی علامه یم خو د خلکو ټرست دی یقین دی چې زه کم از کم دروغ نه وایم نو وړوکې پیدا کړي دی بیا د ده دا پنکریاس چې دی نو د خپل حیثیت مطابق دی 100% انسولین جوړوي خو نو دی ډایبیټک وي او دا ټریټیبل نه دی او دې ته ټایپ 1 ویلی شي او دا ټریټ کېږي نه. دویم چې بهر ته کوم وایي چې پنکریاس انسولین 100% پوره جوړوي ستا د جسم مطابق هغه پنکریاس وي او بیا هم انسان ډایبیټک وي. خو درې څلور چمچې لګي خو مثال در کوم او تاسو پکې نورې اوبه واچوئ چې نه بس دا پوره شوه هغه مثال داسې نه دی. اوس داسې چل دی ستاسو جسم ته هر څومره ګلوکوز مکس شو ورسېدل ورته ما بله زه یو پوسټ لګولی د خپل علم نه به لږ لږ علم ویشي بلکې کوشش پکې چې څومره ډېر ویشلی شي غواړي چې زما د خوشګوار ژوند وي نو د چینی استعمال پرېږدئ 100%. نو زمونږ یو ماما کېږي ډېر ښه سړی دی نو ما ته په پوسټ باندې کمنټس وکړو چې خورئیه بیا بر شوګر لیول څنګه پوره کوو نو ولې دا شوګر مین دکه شو چې تر کومه پورې راله نو د یو بنانا نارمل سایز ښه ډېر زیات د کټ خپې نه د چتپوزو دا پټۍ چې کومه ده
تایلند ملیشیا سنگاپور دغه علاقو ته دغه د چې کیلي وي نو داسې کچې کچې ګوتې ته ګورئ دوره کیلي وي نه هغه نه دا نارمل کیله چې کوم نن سبا چې په بازار کې کومې ښې کیلي د دې یو کیلي فروټس خورئ مینګو دی په بازار کې او د چینی نه ډک نه دی تیکي ده که ستاسو په یو څیز باندې شک وي چې دی کې چیني شته که نشته د میګو په خوا کې کیږئ چې میګي ول راغله دا به چینی له راځي ښه میګي صرف او صرف شوګر له راځي مطلب ګلوکوز له راځي نو هغې سره هم وایي د شوګر هغه مقدار پوره کېږي اوس شاهزیب خبره یې داسې کړې چې ورته ډېر ډیپ نظم سرسري خیر دی 10 منټه لګي خو ته به کال راځي ډاکټر صاحب کال به وکړي د کاس به واخلو جی زما د پروګرام مقصد دا دی چې زما په شانتې ساده دارونه خویندې چې دی پوهه شي د داسې خلکو چې کوم دکانداري کوي هله کېږي چې الله تعالی ستا ناراضه شي زما دا خپل ریسرچ دی ښه دا نه عالمان چا ویلي دي ما چا نه دي اورېدلي نه میډیکل دا وایي دا زه وایم زما د هر چا خپله عقیده وي نو دا شکر الحمدلله زمونږ د مسلمانانو د الله په ذات باندې ښه کلکه عقیده ده زما سوچ دا دی چې کله د الله تعالی د انسان نه خفه شو نو مثال کے طور پر دا اے سی لګېدلی دی یا دا پکې لګېدلی یا به ترې راغونډ کړم په ما هم به چې بل ډېر راځي ګیس یو به چې موږ اگر چوله نه دا کېږي بهانې به وګورو که نه بهانه به وګورو او بغیر د بهانې خو مرګ هم نشته که نه نو هغه نه به مراعات زوالم الله تعالی ډېر زیات غفور رحیم بادشاه دی د فایدې دپاره په ده باندې امتحانات راولي نو زما په نیز باندې چې الله تعالی د انسان نه ناراضه شي نو ښکلي نعمتونه یې دا پې بند کړي نو هغه حقیقت دا دی چې الله تعالی چا پسې په خپله نه راکوزېږي خو دا نعمتونه خو د میډیکل مطابق چې کوم دی دا زما خیال دی چې یو زنانه زما په میډیسن باندې یو زنانه یو د دغه کامره یو پنجاب والا پنجابی ورو سپیکینګ یې پنجابي وه دا دوه کسان زما په لایف کې داسې راغلي چې دی له ما صرف اور صرف یو ډوز ورکړی دی یو هفتې دوی او 100% ټیک شوي دي 100% ټیک زه هغې ته وایم خلک به وایي چې ټیک څه ته ویلی شي ځکه چې په سوچونو کې فرق دی په فیلډ کې چې دی ما نه کله ناکله شاهزیب دا کرې خیالي خلک تپوس وم کې چې یاره ډېر زیات ډاکټران دي موږ به پکې څنګه پېژنو همداسې ډاکټر صاحب بالکل چې نو دا پېژنګلو دغه ده که نه چې زه نن تاسو ته وایم چې شوګر ټریټیبل دی بیا ته سبا وایم چې نه دی ټریټیبل مطلب زه دروغجن یم او اکثر د عالمان نه اورو ویلانة الله کاذبین په دروغجنو د الله تعالی لعنت وي چې دا غریب ساده خلک چې دا لوټي دا لوټلو لپاره دی ناست دي دغسې هغه دوه کسان زما په یو ځل میډیسن باندې خوشوي دې ته زه وایم دغه دواړه چې دي الحمدلله د دې یو تقریبا کال ته خبره نږدې شوه د دې ټول ټیک ټاک دی مې بس دا پې رب احسان دی یو زنانه وه دلته صحابه کې نو ما ترې تپوس کړم ما خورې یو تپوس درنه کومه خو لږ به راله په ایماندارۍ سره جواب راکوي نو ویې ښه وایه ما څه عمل دی داسې دی د علاج شروع کولو نه بعد دا څه عمل دی چې تا وکړو چې الله تعالی ستا نه رضا شو او خپل ټول نعمتونه یې راباندې کولاو کړه او کلهم یې راباندې کولاو کړه نو هغې الله تعالی دې وله په لویۍ کې نه راولي هغې وایي زه د شپې پاسم اټس مین تهجد ټایم کې او وی الله ته جاړم چې الله په مانې داسې مرض لګولی ما ته ښه کړي نو ما ورته ویم بس دغه ټایم خو الله تعالی په خپله وایي اخري اسمان ته راکوشي چې وغواړه که نه ما نه څه غوښتو واله شته نو دغه زه په دغه بیس باندې وایم چې الله تعالی کله انسان ورته توبه طایف شو او الله تعالی د هغه توبه قبوله کړه نو د ده نه شوګر ختمېږي خو میډیکل څه وایي د میډیکل مطابق ګورئ چې د ډېرو څیزونو نه شوګر لګي د دې ټولو چې راجمع کړي نو دا تقریبا 10 to 20% خلکو ته لګي د 100 مریضان چې وي پای کې 10 نه 20% خلکو ته چاته لګي دا هغه چاته لګي چې ایکسرسایز نه کوي 20% خلکو کې دغه راځي دا هغه چاته لګي چې کم د ډیرو زیاتو واو چاته لګي چې خوراک د حد نه سیوا ګرم کوي مطلب ما بلز یو ویډیو کته یو
دا چې پوزه کې یو وي دا چاینیز موږ هر چاته چاینی وو کنه چې پوزه چې دی نو هغه کې یو د پیسکوري سر یې ښایي او سم شوټ شوټ ورسره کوي هغه په یاره په سیکنډونو منټونو په حساب سره هغه ټول سر خوړلی دقسې ګرم خوراک چې څوک کوي دا خلکو ته هم د شوګر د لګېدو چانسز ډېر وي دا ګورې غلطه خبره ده ښه چې یو بنده وایي دی د ګوړې یا د چینې استعمال ډېر کوي نو دته شوګر لګي نو دا غلطه خبره 80% کمو خلکو ته لګي چې کم ډېر زیات ټینس لایف تېروي ډېر د خفګان ژوند تېروي ډېرې پریشاني وي زیات خلکو ته په سلو کې اتیا هغه چاته لګي زما والد صاحب د چا په وجه باندې چې زما دې سیس ته خیال شو په 8 اگست 1993 کې د فانی دنیا نه تللی دی د هغه چې کله شوګر شو موږ ډېر زیات واړو خو د وړوکوالي دا خبرې هېرېږي نه نو دو راته یاد دي دا تریان مې خبره د مالدارو به ورته ولې وي د مالدارو خلکو سوچونه ډېري فکرونه ډېري کاروبارونه ډېري دشمنۍ ډېري تربګنۍ ډېري او بغض پکې هم ډېر وي ټول مالدار داسې نه وي خو ډېر پکې دا وي چې د کاروباري بغضونه وي پکې نو د مالدارو هغه بیماري راته ولګېده نو شاهزیب خان زیاتتر هغه خلک په دې کې شامل دي چې کم ټینس لایف تېروي د پریشانۍ ژوند تېروي د شوګر مریضانو کې د نارینهو په نسبت باندې د ښځو ریشو ولې سیوا ده د دې مین وجه دا ده چې مثال کے طور پر وایف سره څوک جګړه وکړي شور وکړي شرابه وکړي یو څه بل څه نارینه بهر وځي جومات ته به لاړ شي الله طرف ته به توجه شي بازار ته به لاړ شي کاروبار طرف ته به توجه شي سره به مشغول شي خو دا زنانه چې دا په دې کور کې ګرځي دا چې ګرځي نو دې ته خبرې بیا 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 په دې ذهن کې ورته ریپیټ کېږي او د هغې په وجه باندې د دې هغه ټینشن نور سیوا کېږي نو دی ته د شوګر د لګېدو چانس ډېر وي بنسبت بله سروې درته وایم هغه ټایم سره په پوره ورلډ کې 25 ملین ډایبیټک پیشنټ وو 25 ملین د 2021 د سروې مطابق په پوره دنیا کې 32.5 ملین د شوګر مریضان دي 2021 مطابق 2025 کې به بیا ایکسپیکټډ ده چې د دې دوباره سروې وشي دا دومره ډېر مریضان دي د دې وجه صرف دا ده زمونږ مسلمانانو کې دا راځي که په پښتنو کې نور څه شته او که نشته دا به اوس پکې شته چې زما دا ورور ښه شو دی ولې ښه شو زما په ګاډي باندې یو ځل چاکر خراښ کړه داسې چاکو یا میخ څه شی و هغه یې پرې سر غاړې نه ایښی و دی بالر د ډیګۍ غاړې ته یې وباسلو نو زه داسې چې ودرېدم ورته نو ډېر خفه شوم دی ویې ولې نو ما دا شیشه به یې ماته کړې وه نو کور ته به وړو نو ماشومان خو پکې سر منګس کړی و که نه په دې ده ته څه میلاو شو یو ګاونډي ولاړو نو هغه ماته وي دکه خو بدقسمتي ده دی وایي چې ده سره دا دومره ښکلې ګاډی ولې دی نو ما ورته دا خو ماله دی نه دی راکړی چې چا مال راکړی ما زه درته قسم په ذات د رب خورمه چې هغه دله د دې نه ښه ورکولی شي خو چې دی ترې وغواړي او دی قابل وي انسان دی د دې دوو ټایپو ما تاسو ته ووایي چې یو کې انسولین انډیپنډنټ شي نو دا خو پوره کېږي خو دی په هغه خپل شوګر باندې خپل کنټرول نه لري دا هم درته بیا وایم ځکه چې دا خبره کې بل طرف ته موږ رالو دویم دا دی چې کوم بایبرت وي او د ده پینکریاز په سایز کې وړوکی پیدا شوي نو دی چې هر څومره ښه مثال کے طور پر سیکل که هر څومره تکړه شي خو ځان پسې ټرالي نه راکړي ټکټر که د انجن نه کمزور وي نو په کلاره کلاره به راکړي خو دا ټرالي به راکړي نو ده سره سیکل وي د ده پینکریاز هغومره انسولین نه جوړوي دا چې تاسو ته ما وایي چې انډیپنډنټ شي د انسولینو کار دا دی دا د ګلوکوز شوګر اخلي او دا مسلز ته موف کوي نو چرچا انسولین انډیپنډنټ شو نو دی په هغه انسولینو باندې په ګلوکوزو باندې ضرور نه وي چې دا واخلي او مسلز ته موف کړي او چې کله د انسان مسلز ته د ګلوکوز څه ته چې موږ شوګر وایو دا موف کېدل کې هم د ګلوکوزو مقدار ډېر دی او د هغې نور وجوهات شته خو بهرحال دغه ځکه بندوم چې د ګلوکوز کم پیدا کېږي چې د انسولین هغه مسلز ته نه موف کوي مطلب لږ موف کوي نو د به هغه عمره باډي سیوا کېږي
اوکې ډاکټر صاحب تاسو ډیر زیات مننه تاسو ډیر زیات تفصیل سره موږ جواب راکړل اوریدونکو د ډاکټر صاحب د کلینیک پته یاد ساتئ سبا د خالی رضا یعنی کې د